زما نوم امیر سهیل دی. مولوي حیدر سره مشهور یم. ځي لاله کې مروت شهباز خیل کلي سره تعلق ساتم. زه په پی ټي پي تنظیم چې د جنوبي پنجاب په ضلع میاوالي سابقه ولسوال پاتې سړی یم او موجوده د جنوبي پنجاب چې کوم نظامي کمیسیون د هغې رکن یم. وجه دا وه چې ما به جهادي درسونه اورېدل، جهادي نظمونه به مې اورېدل، نو دې طرف ته د ما ذهنسازي وسله. نو دې په سلسله چې زه افغانستان ته لاړم، هلته زه په مختلفو مرکزانو چې پاته سلم، خاص کار د صوبه پکتیکا په مرغی علاقې چې زه پاته سلم، په ډېرو مرکزانو چې هلته د موږ تربیت وسللی، درسونه راکول کېدل جهاد په باره چې هغې سره به جسماني تربیت، ګوریلا تربیت، د وړې غټې اسلحې تربیت او د بارودو تربیت شامل و. دغه تربیت سرپرستي دا به د ټي ټي پي تنظیم مشرانو او د افغانستان چې کوم حکومت هغې مشرانو کوله. هلته موجود نور ګروپان لکه داعش، القاعده، له هغو سره موږ تعلقات شو، تلاګ راتلاګ مو. هغې نه بعده د افغانستان چې کوم طالبان دي هغوی مشرانو له طرفه موږ ته هر قسم مالي کومک حاصل و او جاني کومک ورته حاصل و او موږ سره به هر قسم مرسته کوله. او ضلع بنو او ضلع لکه مروت چې اکثر کارواییګانې دا به د ما په سرپرستي چې کېدلې او په اکثرو کارواییګانو چې زه شریک هم. موږ مشران چې کوم دي چې کوم د ملک دشمن بیروني طاقتونه دي، له هغوی سره به په هر وخت رابطې چې و، خاص کار افغانستان سله یا مطلب انډیا سله، د هغو له ایجنسو سره به په رابطې چې و او هغو ایجنسو له طرفه به موږ مشرانو سره مالي کومک کېده او جاني کومک به ورسره کېده. 4 څه مخ چې زه د فوج په یوې حملې چې زخمي سلم، نو علاج په سلسله چې زه لاړم پېښور ته، او هلته پېښور ته رسېدو سره سره زه سیکیورټي فورسز د پاکستان حساسو ادارو گرفتار کړم او ګرفتارۍ نه بعده تر ټولو مخکې دوی د ما په ډېره کښلې طریقې سره علاج وکړه. زه چونکې زخمي ډېر و، نو په کښلې طریقې سره د ما علاج وکړلی او زه ډېر په عزت سره وساتلم. ما سره ښه سلوک او شرم یې وکړله چې پاکستان او د پاکستان فوج خلاف کوم روان جنگ ده، دا د ټي ټي پي مشرانو، د افغانستان ګورنمنټ مشرانو او چې کوم د ملک بیروني طاقتونه دي، د ملک دشمن، د هغوی پروپیګنډا ده او سازش ده. دغه جنگ له جهاد سره هیڅ تعلق نشته او نوی نسل چې کوم ده هغه یې خطا کړی ده او دا جنگ د پیسو جنگ ده.